ستړی مشه نازول. نن د ډېر خفګان سره د یو خصوصي خپرونې سره حاضر یم. د دې خپرونې نامه ما خوښه کړې ده، افغانستان د زنانو قبرستان. نه یم خبره چې ولې پښتانه دومره زیات بدقسمته دي چې دې ته د پردي دشمن ضرورت نشته. د قام دننه شته داسې بلها ډېر زیات طاقتونه دي چې هغه په خپله د قام په تباهۍ کې چې دی نو مرکزي کردار لوبوي. څنګه چې د چا وینا ده چې ما له یو تعلیم یافته مور راکړو، زه به یو تعلیم یافته قام درکړم. همدغه شانتې به زه ووایم چې یو قوم له یو قام له جاهله مور ورکړه، هغه ټول قام به جاهل شي. د یو ډېر ساینسي سازش لاندې په پښتنو پرله پسې ګزارونه کېږي او خاص کر د پښتنو زنانو د تعلیم په حواله. نو کله چې پښتنې زنانه بې تعلیمه شي او همدغه میندې وي او د دې دغه غېږه چې ده هغه لومړی مدرسه وي د بچي دپاره، نو یو جاهله بې تعلیمه مور چې ده نو د هغې په غېږ کې به کوم روښان فکره قام چې دی نو لویېږي. او ظاهره ده چې جهالت دغه سلسلې به جاري او شاید چې ځینې طاقتونه تر د قیامته پورې پښتانه جاهل ساتل غواړي چې د خپل عزایم دپاره او د ترخهګرۍ دپاره استعمال کړي. د دې نه مخکې چې زه خبره وکړم نو د افغانستان د میرمنو دپاره به د یو شاعر ملګري او ترجمان شعر ووایم چې د زړه تړاکې مې په څوکه د خنجر پرتې دي، د زړه تړاکې مې په څوکه د خنجر پرتې دي، خدای زده چې نورې څومره سختې مې په سر پرتې دي. پرله پسې سختې را روانې دي د افغان میرمنو په حواله باندې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تېرو ورځو کې پابندي لګولې وه په شاعرۍ باندې او پابندي لګولې وه په انټرنیټ باندې یا وای فای باندې یا چې کوم د انټرنیټ په ذریعه ټلویزیون راځي نو د هغې په نشریاتو باندې شاعري او دغه د انټرنیټ سروسز او دغه د ابلاغ ما ذریعې یا نشریات چې دي نو دا د افغان دولت د طالبانو د عبوري حکومت لبرویه دغه کفریا افعال دي نو په دغې پابندي لګېدلې وه. د زنانو په حواله خو د تعلیم پابندۍ یا قانون سازۍ یا هغې سره سختې هغه خو هم چې دی نو څه نوې خبره نه ده. موږ د هغې نه خبر یو چې څومره مشکل سره په افغانستان کې زنانه مخ ته یو ډېر عجبه شانتې فیصله چې ده هغه په افغانستان کې طالبانو وکړه او هغه دا وه چې په یونیورسټو کې په جامعاتو کې په پوهنتونونو کې په هغه کتابونو یا پابندي ولګوله کوم کتابونه چې زنانو لیکلي دي. یعنې د زنانه لیکوالو هغه افغان میرمنې هغه هوښیارې زموږ لوړه خویندې میندې چا چې کتابونه لیکلي دي یا د نورو زنانو لیکلي کتابونه چې دي نو هغه په افغانستان کې په پوهنتونونو کې په تعلیمي ادارو کې په هغې باندې پابندۍ ولګېده. دې سره سره تقریبا په 18 مضامینو باندې 18 داسې سبجیکټي مضامین دي چې په هغې هم پابندي ولګېده چې دا هم کفریه دي او دا هم په تعلیمي ادارو په پوهنتون کې نه ښودلي کېږي. په دغې کې په خصوصي توګه چې په کومو مضامینو پابندي لګېدلې ده هغې کې بشري حقونه، انساني حقوق، هیومن رایټس په حواله باندې چې څومره مضامین دي، تصانیف دي نو کتابونه دي په هغې موضوع لګېده. او دویم جنسي هراساني چې ورته ویلې کېږي، یعنې په تورسرو باندې د جنسي هغې باندې چې کومې حملې کېږي، کوم جنسي بریدونه پې کېږي یا کوم جنسي هراساني کېږي یا جنسي طور هغې سره کومې زیاتۍ کېږي
نو په هغه حواله باندې په دغه کتابونو او مضمونونو باندې پابندي ولګېده. د طالبانو حکومت د شریعت په حواله باندې طالبان وایي چې د شریعت په نقطه نظر باندې چې موږ په کوم کتابونو پابندي لګولې ده، نو د دغې کتابونو تعداد جوړېږي 680. شل کم 900 کتابونه چې دي نو په دې باندې پابندي چې ده هغه لګېدلې ده، او په دې 680 یا شل کم 900 کتابونو کې زنانو لیکوالو 140 کتابونه لیکلي دي. کول هم کتابونه چې په پابندي ولګېده هغه 680 دي. 680 کې د زنانو لیکلي کتابونه 140 دي. په دې باندې پابندي ولګېده، او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې 18 مضمونونه هم داسې دي چې د هغې په باره کې به څوک گفت هم د خولې نه نه وباسي، په هغې هم پابندي ولګېده. هغې کې جنډر ډیولپمنټ دی، او په هغې کې په ابلاغ عامه کې یعنی په صحافت کې یا په نشر و اشاعت کې د زنانو کردار، په هغې کې زموږ د عمرانیاتو شانتي مضمون، سوشیالوجي او دغه شانتي چې دی نو هیومن رایټس په حواله، دا هغه ټول مضمونونه دي چې په دې باندې پابندۍ ولګېدې. کیبل انټرنیټ باندې هم پابندي ولګېده، او د طالبانو له اړخه ویل کېږي چې دا عملیات د بې حیایۍ د مخنیوي دپاره چې دي وشوي دي. دې سره سره یو څه اعداد و شمار زه د خیبر پښتونخوا نه هم تاسو سره شریکول غواړم چې په 13 کالو کې د جینکو په مکتبونو په سکولونو باندې د ترخګرۍ کومې حملې شوي دي، او بارودي مواد سره دغه سکولونه الوزولي شوي دي، د بچانو د جینکو مکتوبونه سکولونه. نو په هغې درته خبره کوم یاد ساتئ چې په دې کې د اے پی ایس او د باچا خان یونیورسټي او دغه شانتې د ځینو غټو پیښو اعداد و شمار لري. دا اعداد و شمار د 13 کالو صرف او صرف د جینکو د سکولونو دي چې څومره بارودو الوزولي شوي دي. په دې کې رابشمه سوات ته، په سوات کې په 13 کاله کې د جینکو 400 سکولونه چې دي نو دا په بارودي مواد الوزولي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 150 سکولونه چې دي نو دا په بارودي موادو الوزولي شوي دي، او په دې کې زیاتره واقعات چې دي هغه د 2010 او د 2014 په منځ کې شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې 100 سکولونه چې دي نو دا په بارودي موادو الوزولي شوي دي، او ترخګرو ویلي دي چې دا د مسلمانانو د پښتنو خلاف د مغرب سازش دی چې موږ ته مغربي علوم راکړي، او د دې وجې نه موږ دا سکولونه چې دي په بارودو الوزو، او جینکو ته د تعلیم ضرورت نشته. په ممند ضلع کې 80 سکولونه په بارودي موادو الوزولي شوي دي، او خاص طور په تحصیل ساپي او بایزه کې دا تبعی چې دن هغه زیاته شوې ده. په باجوړ کې د 80 نه زیات سکولونه د جینکو بارودي موادو الوزولي شوي دي. په خیبر ورغزی او کرم کې په درجنونو سکولونه چې دي هغه په بارودي موادو ترخګرو الوزولي دي د جینکو سکولونه. دیر، بنو، ټانک، واټ، هنګو او په نورو مختلفو علاقو کې د 10 نه واخله د 13 سکولونو پورې تقریبا په هر ضلع کې یعنی په دیر، بنو، ټانک، واټ، هنګو او ځینې نورو علاقو کې په هر ضلع کې او سب د 10 نه واله د 13 پورې سکولونه چې دي په بارودي موادو الوزولي شوي دي. ترخګر په خصوصي تور د جینکو د تعلیم خلاف دي، او دا د خپلو
نظریاتو د اسلام او د شریعت خلاف ګڼي او خاص کر جدید تعلیم چې دی د دې دور ساینسي او جدید تعلیم هغه بیخي د مغرب او د کفارو چې دی نو هغه د هغې ایجنډا هغې چې دی نو بولي. په افغانستان ډېره موږ مخکې خبره کړې ده چې هلته خو د جینکو په تعلیم باندې پابندي ده، خو په تیرو وختونو کې چې دی نو مولانا فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب، پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان د مضبوط ترین استخباري ایجنسی ISI پخوانی ډي جي فیض حمید چې دی نو هغې په تیرو وختونو کې مسلسل چې دی نو طالبانو سره د خبرو اترو د مذاکراتو په حق کې خپل دریځ لرلی دی. داسې فتوې هم چې دی نو وخت په وخت په افغانستان کې له طالبانو په پاکستان کې هم د طالبانو لخوا جاری شوي دي چې په هغې کې د زنانو د جینکو د تعلیم، جدید ساینسي تعلیم او د جدید نظریاتو مخالفت شوی دی او د کفارو سازش ګڼلی دی. خبره دا ده چې اسلام ټول راغی نو صرف پښتنو ته راغی. اسلام ټول راغی نو هغه د پښتنو ثقافتي او کلتوري اقدارو ته راغی. یو خوا موږ دا وایو چې مسلمانان په یو ایړ باندې پښتانه په یو ایړ باندې مسلمانان شو کلمه قبوله کړې وه ځکه چې اسلام او پښتو چې دا نو بیانې یو څه دي. یو خوا موږ دا وایو چې ننګ دی، غیرت دی، توره ده، مړانه ده، پرده ده، حیا ده، دا ټول چې دي نو دا سپېڅلي اقدار د اسلام دي او دا سپېڅلي روایات، اقدار او احکامات د اسلام دي. نو چې کله پښتو او اسلام یو شو نو بیا د اسلام په نوم د پښتنو هره ترقي، د هغې هر جدت، د هغې هر ساینس او ټکنالوژي خپلول، د جینکو تعلیم، د هغې بیا فتوې ولې راځي، د هغې سکولونه په بارودو ولې الوزولي کېږي. نو که دا تاسو وګورئ نو دا یو سوچ چې دی نو دا څه انفرادي سوچ نه دی، داسې د محدودو خلکو سوچ نه دی، دا په نړیوال کچ د یو ډېر لوی تھنک ټانک یو خپلې ځانګړې منصوبه ده د دې نړۍ دپاره او د دې منطقې دپاره او د دې په شا باندې د کفر او د اسلام هېڅ خبره نشته. د دې په شا صرف او صرف اقتصادي اهداف دي د بېلابېلو طاقتونو او د دولتونو او د جنگ میدان د پښتنو دا خوره جوړه ده او د دغې جنگ دپاره چې کوم خشاک پکار دی هغه پښتانه دي او د پښتنو خشاک چې څومره اوچ وي هغومره به ښه غرغنډې کېږي او د پښتنو دا خشاک به هغومره ښه اوچ وي او سوځېدو ته به جوړ وي چې څومره دا جاهلان وي او دوی به جاهلان علي وي چې د دې معاشره د دې سماج په هر لحاظ باندې د سټون ایج نه د کاڼي د زمانې نه وروسته ولاړ شي او د دې زنانه چې دي، جینکۍ چې دي، هغه د تعلیم نه لرې وساتلی شي. نو کله چې دا پښتنو بچیانې د جاهلیت ښکار شي، بې تعلیمه وي، جاهلانې وي، نو هغې به څه پرورش د اولاد وکړي او د دغې جاهلې مور چې ده غېږ چې ده نو هغه به د ترخهګرۍ د خشاک دپاره یو بهترینه چې دی نو ذریعه وي. نو نور به پې څه خبره کوم، همدې خبرو سره اجازه غواړم. پر روان وختونو کې به نور مجلسونه کوو. د الله په امان.